كمال الوجود بذكر الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزانو، نن ان شاء الله العزیز شب قدر لیلة القدر د شپې مبارکي یو څه خبر کول غواړم. الله دې وکړي چې دا خبرې مو خپل ووارو او مخته یې شیر کو او زموږ کورو کې خوندې مندې ټولو عزیزانو ته دا خبرې ورسیږي. د لیلة القدر په حواله سره یو څه خبرې. لیلة القدر معنا ده دا د عزت او د قدر والا شپه ده. دومه معنا ده چې قدر هغه سړی چې ټول کال په ګناهونو کې د زندګي تېره کړي یا ټول کال یې ګناهونه کړي او قدر دې د خپل ورک سوی یې، نو په دغه شپه باندې که دی چیرې عبادت وکړي نو دی قدر پیدا کولی شي د الله په نسبت باندې. درېیمه معنا دا ده چې قدر له تقدیره وتلی ده چې په دغه شپه باندې الله رب العزت د ټول کال د تقدیر فیصلې ملایکو ته ورکوي، رجسټر یې ورکوي. که څوک عبادت کې وکړي انشاءالله العزیز ټول کال به ښایسته وي. عزیزانو، په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم خوږ حدیث ته، من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. که څوک یې د ثواب په نیت سره عبادت وکړي، قیام وکړي، نفلونه وکړي، لوی لمونځ وکړي، تهجد لمونځونه وکړي، نو الله رب العزت به د ټول ګناهونه مخکني ټول ګناهونه به الله ورمعاف کړي. عزیزانو، یو ورې نبی علیه السلام ناست و، د والضحی چهره یې لیولې وه، د واللیل دلی دلی زلفان یې په سینه باندې پراته و. نو نبی علیه الصلاة والسلام یو ورې دا ارشاد وفرمایلو چې څلور داسې نبیان تېر شوي دي چې اتیا کاله یې د الله ډول عبادت کړی، داسې بل کار یې نه ده کړی. حضرت ایوب علیه السلام، حضرت زکریا علیه السلام، حضرت حزقیل علیه السلام او حضرت یوشع علیه السلام. یا یو روایت کې دا راځي یو دوړ کس تېر شوی ده چې اتیا کاله یې د ورځې جهاد کویه، د شپې به عبادت کویه، اصلیه یې له ځانه نه ده لرې کړی. نو دومره دوړ کسان تېر شوي دي. نو یو صحابي په زړه کې دا خبره راله، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، د دې مطلب خو دا ده چې د دوی عمرونه هم زیات و، د موږ عمرونه کم دي، د دوی طاقت هم په موږ باندې زیات و، د موږ طاقت هم کم ده، موږ کمزوري د دوی په نسبت سره. له دغه جدا خبره معلومیږي چې د قیامت په ورځ به دوی په موږ باندې مخته د ثواب په اعتبار سره او افضل امت خو موږ یو، ښه امت خو موږ یو. نو دا سوال چې پرې وکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم خاموشي اختیار کړه او الله پاک جبریل امین ملائکه راولګله، ورته وویل چې ای محبوبه مه خفه کېږه او خپل امت ته دې وایه زه یو ډول شپه درکوم او په دغه شپه کې که څوک عبادت وکړي نو عبادت یې په 83 کاله 4 میاشتې ثواب لري. که څوک یې ورې درود شریف وایي نو د 83 کالو 4 میاشتو ثواب الله پاک ورکوي، لکه څرنګه چې 83 کاله د درود ویلی. 2 رکعاته لمونځ دې وکړو د هغومره ثواب یې ده، یو ورکړه د الله په لاره کې د هغومره ثواب یې ده. نو عزیزانو، دا یو ډېر د خوشحالۍ موقع ده د موږ دپاره. د دې شپې خصوصیت شی ده، خصوصیت یې دا ده تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربی من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. د دې خصوصیت دا ده چې الله رب العزت ملائکې رالګي دنیا ته. حدیث کې راځي جبریل ملائکه سید الملائکه چې د ملائکو سردار ده، نو ټول ملائکو سره جماعتونه راولي او په حرم شریف مکه او مدینه کې ورې خپله جنډه خښه کې دا نورو ټولو ملائکو ته وایي چې په پوره دنیا کې وشیندل شي چې چیرې یو مسلمان په نفلو ولاړ ملائکې ورسره راسي، نفلو کې ورسره ودرېږي، نفلونه ورسره شروع کړي. که یو مسلمان ذکر کې لا اله الا الله درود شریف یایي، هغه ملائکې هم راسي ذکر او درود شریف کې ورسره مشغوله شي. عزیزانو، کله چې سهار ټیم کېږي بېرته دا ملائکې ورشي، ملائکې جبریل امین ته ورشي، جبریل علیه الصلاة والسلام او دا ټولې ملائکې اسمانو ته وخیږي. الله رب العزت پوښتنه جن کې یوه ملائکو د ما مخلوق هم څرنګه تاسې په کوم حالت کې ولید وایه، حالت راته وایئ، حال یې راته وایئ. الله پاک خو ډېر علیم بذات الصدور، د سینو د زړو راز هم الله ته معلومه ده. خو دا ملائکو چې پر ځای پوښتنه کوي، ملائکې ورته یا الله
د تا بندگان خو په دغه شپه کې د تا د رحمت طلبګار وو، رحمت یې د تا غوښت وی، جنت یې غوښت ویه، دغسې چې پناه غوښتله، ګناهونو بخشش یې غوښت وی، نفلونو یې کړو او ذکر یې کړو، درود یې ویویه، قرآن یې ویویه، لوی لمونځونه یې کړو. نو الله پاک ورته وایي وملایکو، نو دوی ته زه څه بدله ورکړم؟ ملایکو ته یې الله ته خو ډېر یو غټ ذات یې، د خپل ذات مطابق بدله ورکړه. نو الله ورته وایي ملائکو تاسې ګواه اوسئ چې چا نفلونه کړي دي د هغو نفلونه ما قبول کړو، او چې چا عبادتونه کړي دي هغو عبادتونه ما قبول کړو، تر دې پورې چې ما دوی ټول وبخل، ټوله ګناهونه مې وبخل. عزیزانو دا د دې یو مرتبه ده، دا د دې شپې یو مقام ده او فضیلت یې ده. بلکې فارسی یو شاعر ډېر عجیبه شعر یې ویلی ده. کتاب کې یو شعر راځي ये इमरोज शाह शाहान मेहमान शुदस्त मारा जिब्रील बा मलाइक دربان शुدست मारा. نو ډېر عجیبه شعر ده. یې په دغه شپه باندې د لیلة القدر په شپه باندې الله رب العزت د موږ میلمه سي. الله پاک اسماني دنیا ته خپله راکتیز لکه سور سه شان د موږ صورت نشو ورکولی، بس د اسماني دنیا ته راسي او دا اسمان او دا مځکه دا د موږ کور ده. اسمان هم چت ده، مځکه هم یو قسم ټغر ده، او موږ خپل په منځ د دې دواړو په منځ کې اوسو. نو الله پاک یې په دغه شپه باندې د موږ میلمه یې د موږ کور ته راځي. او تاسې په پام ورته کړی چې یو غټ میلمه کور ته راځي، مثلا صدر د تاسې کور ته راځي، نو کمشنر به خامخا د تا کور ته د دوی استقبالیه ته راځي، ډي سي به راځي، او دغسې ضلع انتظامیه به راځي، پولیس به راځي، ټول خلک به راځي. دا خلک چې دومره راغلي دي دا د تکیې مکیې خوري، دا د تا له وجه نه دي راغلي، دا هغې میلمه له وجه راغلي چې میلمه یو ډېر غټ قدر. نو فارسی شاعري آی یې امروز شاه شاهان مهمان شدست مارا، چې په دغه ورځ ښه د شاهانو شاهه بادشاه مالک کل کائنات الله د ما د کور میلمه ده. او جبریل با ملائک دربان شدست مارا، جبریل سره د نورو ملائکو دا د ما د دروازې چوکیداران د علی استقبال ورته کې کنی ملائکه جبریل ملائک خو صرف نبی علیه السلام باندې وحی راوړل، چیرې د موږ ملک کور ته راځي، اسرافیل اسرائیل نور ملائکه چیرې د موږ کور ته راځي. خدا د موږ خوش قسمتي ده، د موږ خوالی ده چې په دغه شپه باندې ملائکې هم راسي د موږ کور. الله رب العزت اسماني دنیا ته راسي، اعلان کې هل من مسترزق نرزقه، څوک شته چې له ما رزق وغواړي او زه رزق ورکم، څوک شته چې له ما مغفرت وغواړي زه مغفرت ورکم، څوک شته چې ناجوړی له ما شفا وغواړي او زه شفا ورکم. عزیزانو په دغه شپه باندې کوشش کول پکار دي. یو بله مسله دا ده ټوله شپه که څوک ویښه نسي تېرولی، ټوله شپه شرط نه ده چې خامخا به ویښي، خو دومره خبره ده چې یوه ساعت سهار د ماخوستن او د سهار لمونځ خامخا په جمع باندې وکړي. حدیث کې راځي څوک چې ماخوستن لمونځ په جمع باندې وکړي د نیمې شپې ثواب وي، او څوک چې د سهار لمونځ په جمع باندې وکړي د ټولې شپې د عبادت ثواب الله ورکوي. نو کوشش دا وکړي چې په دغه شپه د ماخوستن جمع سره د تراویحو ما پرېږدئ او د سهار لمونځ هم په جمع باندې وکړي. او دغسې چې سیمې ته راپورته کېږئ مخ او لاس پرې مینځئ، نو اودس وکړئ، د تهجد لمونځ وکړئ، څو رکعته نفل وکړئ. ماخوستن چې ویده کېږئ په موبایل په جای باندې یا په ګپو په جای باندې دغه هر شی پرېږدئ، درود شریف لا اله ذکر او اذکار دا وکړئ، څو رکعته نفل وکړئ، له وس هم کېږي. الله رب العزت دې وکړي چې په دغه شپه باندې د موږ د عبادت کولو توفیق راکړي. او دا یاد وساتئ چې دا شپه د 20م 23م 25م 28م 29م دا تاکو شپو کې یوه شپه ده. نو نن د 25م شپه ده، سبا نو بله ورځ د 28م ده، بیا د 29م شپه ده. نو کوم خلک چې په دې کې عبادت کې دعاګانې کوي د هغو جدي ما درخواست ده چې هغه خلک موږ ته هم دعا وکړي، ټول امت مسلمه دپاره دعا وکړي. الله دې وکړي چې په دغه خبره باندې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.